عن عمر إن الله جعل الحق على لسان عمر وعلى قلبه أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. مرګرو دوستانو، آیاتونه د الله تعالی د کتاب مقدس او حدیث میں رسول الله صلی الله علیه وسلم د زبان مبارکه وینا وکړه او ملستل تاسو ورید. ما تاسو ته د خلفاء الراشدین د رسول الله صلی الله علیه وسلم چې اول نمبر خلیفہ زمونږ په نسبت باندې ابوبکر صاحب، دویم نمبر خلیفہ زمونږ په نسبت باندې عمر صاحب، دریم نمبر خلیفہ زمونږ په نسبت باندې عثمان صاحب، او څلورم نمبر خلیفہ زمونږ په نسبت باندې حضرت علی رضی الله تبارک وتعالی عنہ ورضی الله تبارک وتعالی عنهم. او موږ د ترتیب قائل یو، اول ابوبکر صاحب، دویم عمر صاحب، دریم عثمان صاحب، څلورم حضرت علی صاحب. دا د الله د پیغمبر صلی الله علیه وسلم خلفاء دي. ما تاسو ته بل جمعه د حضرت ابوبکر صاحب حالات، واقعات، فضائل او نور داسې داغه د زندګۍ مبارکه سحالات چې هغه د عشق او د محبت د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه ډکو، هغه مې تاسو ته بیان کړیو. او نن به مونږ د خپل وس مناسب سره د حضرت عمر رضی الله تبارک وتعالی عنہ حالات، واقعات او د الله د پیغمبر صلی الله علیه وسلم سره د هغه د محبت او حق چې به جاری کېده نو په لسان او په قلب د حضرت عمر رضی الله عنه باندې، او موافقات عمر د حضرت عمر رضی الله تبارک وتعالی عنہ په جبه باندې وکله ناکله یو حکم راغی، او هغه حکم مناسب به الله تعالی کله ناکله وحی پر رسول الله صلی الله علیه وسلم را نازل کړ. په مکه مکرمه کې دوه کسان ډیر زیات زورور مو او د زورورتیا سره سره د اسلام په مخالفت کې په اخري درجه کې ولاړ راغلي. یو ابو جهل، او ابو جهل ناکاره سړی د الله د پیغمبر صلی الله علیه وسلم دشمن مو، زورور مو، طاقتور مو، زور او طاقت هم مله الله ورکړی، او بغض او نفرت او کینه هم د الله د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په دماغو کې او په زړه کې پرته راغلی. څه سازش چې به کېده، څه مکر چې به جوړېده، څه سکیم چې به جوړېده، نو په دې مکر کې، سازش کې او سکیم کې به ابو جهل د ټولو نه مخکې راغلی او ضرر او ایذا او تکلیف به رسول الله صلی الله علیه وسلم ته رسوه. دویم ملګری چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم په مخالفت کې به ډېر زیات ولاړ و، دا حضرت عمر صاحب و. په اوله زمانه کې ډېر زیات تکلیف او ډېر زیات په شدت مخالفت یې د رسول الله صلی الله علیه وسلم کړی. دا صحابه چې کله تنګ شو نو د الله پیغمبر صلی الله علیه وسلم نه رالی، د الله پیغمبر مونږ خو دې دوه کسانو ډېر زیات تنګ کړو. یو ابو جهل ډېر زیات تنګ کړو، او یو حضرت عمر صاحب ډېر زیات تنګ کړو.
د عمر صاحب نوم عمر بن الخطاب او د ابو جهل نوم عمرو بن حشام. د الله پیغمبر صلی الله علیه وسلم لاس وشتی او په دعا کې وای اللهم احد العمرين یا اللهم ايد الاسلام باحد العمرين. یا یو حدیث کې ناراضي اللهم ايد الاسلام بعمره. دا درې روایت راغلي دي. یا الله تعالی په یو د عمرین باندې اسلام قوي کې کاغه ابو جهل وی او کاغه عمر بن الخطاب وی. دا یو. دویم حدیث صاحب د مشکات نقل کړی دی چې داسې راغلی دی چې اللهم ايد الاسلام بعمره. یا الله تعالی اسلام په عمر صاحب باندې قوي کې کسرو تنوین دواړه نه راځي په عمر صاحب باندې غیر منصرف دی. او یو روایاتو کې راځي چې یا الله تعالی حق وګرځي د حضرت عمر صاحب په ژبه باندې او په لسان باندې او په قلب باندې. عالمان وای په عمر او عمرین کې عمر مقدم کو او د ابو جهل تذکره او د ابو جهل ذکر لږ راغلی دی او د حضرت عمر صاحب زیات راغلی دی. ځکه هدایت الله تعالی حضرت عمر رضی الله تبارک وتعالی عنہ ته ورکړ. یا بل دا چې صریح حدیث اصل کې د حضرت عمر صاحب متعلق راغلی دی اللهم ايد الاسلام بعمره. ابو جهل د الله د پیغمبر صلی الله علیه وسلم سخت دشمنو نو د الله د پیغمبر صلی الله علیه وسلم مسره داسې تبه نه لګېده او د حضرت عمر رضی الله تبارک وتعالی عنہ سره تبه ډېره زیاته لګېده. د دې د وجې نه چې تبه ډېره زیاته لګېده نو اوله دعا کې یا خصوصي دعا کې حضرت عمر صاحب یاد کړ او ابو جهل یې وروستو یاد کړ یا ابو جهل یې په دویمه مرتبه کې نه یاد کړ. خو دا دواړه ناستو، ابو جهل هم ناستو او حضرت عمر صاحب هم ناستو. دا به په فخر سره د رسول الله صلی الله علیه وسلم مقابلې لره ووتل. فخر خو پېژنئ نن به زه مقابله کوم او سار له به ته کې، نن به ورته زه په لاره کې ودرېږم او سار له به ورته ته په لاره کې ودرېږې لکه زمونږ د پښتنو دا کاتې چې وي ښه. نن به ورسره زه جګړه کوم او سار له به ورسره ته جګړه کې، نن به ورته زه کنځل کوم او سار له به ورته ته کنځل کې. دغه شانتې کاتې د عربو راغلې داسې ناستو ویره د محمد صلی الله علیه وسلم دا سر مبارک په څوک روړي، څوک په شهید کی، څوک په قتل کی. هغوی لفظ د شهادت نه استعمالو، هغوی به د قتل او د هلاک لفظ استعمالو. ځکه د الله پیغمبر صلی الله علیه وسلم پیغمبر نه ګڼه. وی څوک په قتل کی، وی څوک په شهید کی. عمر صاحب را پاسېد لا مسلمان نو وی یاره زه خو به شهید کم خو څه پیسې پکې ملاویږي او که نه ملاویږي، څه انعام به پکې ملو شي که ملو نه شي. یو انعام به ملو شي، زه ته شهید کا لس اوخان بدله درکو. ابو جهل ورته وویل یاره په لس اوخانو خو دا خو ډېره غټه دشمني ده، دا خو د بني هاشم مشر دی، د بنو هاشم د مشر ورواره راغلی دی، د ابو طالب صاحب د عبدالمطلب صاحب بچو نو څوک یې نه راغلی دی، زه خو په سر دشمني نه علم. وایي څه مطلب دی؟ وایي که 50 توخان راکوې یو بدبخته پکې وغوي زه 80 درکوم، یو بل له پاسې دوی زه پکې 20 نور درکوم. سلو خانې د رسول الله صلی الله علیه وسلم د سر مبارک دپاره کېښودل. حضرت سلو خان پېژنئ په هغه زمانه کې څو سل اوخان په هغه زمانه کې 100 کروله او 100 غټ غټ ګاډي راغلي وګورئ ښه. نن سبا چې چاته ووایي چې لکه 100 پراډو ډله درکوم او پلان کې مړ کاوئ 100 پراډو پرېږده ملا صاحب یو پراډو لاره راکړه نو مې دله وجنمه ته لا د 100 پراډو غم کې هلکه داسې راکړه په یو پراډو باندې. پراډو څه چې نن سبا خو په موټر سایکل باندې خلک وایي. زموږ په دې علاقه کې یو مړ شو په 21,000 روپۍ باندې، په څو باندې؟ په 21,000. ته خدای دې خانه غر کا پر کا په 21,000 روپۍ باندې ځان لا پول دین اسلام خرابې. به هر حال د سلو خان او اداش خو الله تعالی هدایت د حضرت عمر صاحب په قسمت کې او د حضرت عمر صاحب د سر او د دماغ او د زړه دپاره الله تعالی هدایت لیکلی. تورې راواغشته را روانو حضرت نعیم صاحب یا نعیم صاحب دوانو لغتینو سره اوله مخې له ورغوي څه کې؟ وایي زه محمد وجنم صلی الله علیه وسلم شهید کوم محمد صلی الله علیه وسلم. ګوره چې کله دله داسې
د زور والا سړی مخې له درشي نو هغه له به مخ اړی، سیلاب له به په مقابله باندې نه ورځي، غر له به په ډغره باندې نه ورځي. د حضرت عمر رضی الله تبارک وتعالی عنه مثال په قوت او په طاقت کې په دغه وخت کې د غر راغلی او صحابي ولا مخ اړی اخوا وی خبرې د کور نه خبرې وینه نیم خبر څه چل شوی دی. وی ورشه اول دی د خپل خور تپوس وکړه، اول دی د اوښي تپوس وکړه. هغه خور او اوښې د ایمان راوړلي دي ناست او ته دلته محمد صلی الله علیه وسلم پسې ګرځي. وی ښه خور مې ایمان راوړی دی، اوښې مې ایمان راوړی دی. یا روان شو مخې ته وکړو، الله والا هدایت لیکلی و. نو مخې چې کله تا وکړو د خور کور ته ورسېد نو د هغې د ور نه او د هغې د کور نه د صورت مریم د تلاوت یا د صورت طه د تلاوت آواز راووته. د قرآن داسې آیاتونه دي چې څوک یې اوري نو اثر پرې نه کوي. دی لا مسلمان نه دی ښه، او چې مسلمان نه دی نو پاک هم نه دی که نه. مسلمانان پاک دي الحمدلله، که داسې کړي او کونې کړي خو پاک دي، او کافر نجس دی. نو حضرت عمر رضی الله تبارک وتعالی عنه لا مسلمان نه دی راغلی، یعنی غسل یې نه دی کړی، پاک نه دی، خو چې د آیاتونه یې کله غوږ کې ولګېدل نو الله تعالی د هدایت فیصله کړې وه، هدایت یې الله ذهن ته او دماغو ته وردن نه کړ. خو بیا هم د پښتو هغه پښتو خو بیا کوله چې وردن نه شو، بس دا خور یې راګیره کړه. وی مسلمانه شوې وي او مسلمانه شوې، وی خاوند مې مسلمان دی او خاوند مې مسلمان دی. وی والا ورته وایي یاره ته خو مې وایه که قیمې مې کې که نه او ټوټې مې کې نو زه د دین او د اسلام نه واپس کېږم. بعض زه په دین او په اسلام باندې ولاړ یم چې د سړي خور یو داسې څه خبره ورته وکړي نو خامخا د هغه په اړه باندې بیا یو داسې اثر کوي، په دې اړه باندې اثر شوي. ښه د اسلام نه رستو کېږي، وي نه رستو کېږي. یاره دا څه دی چې وی دا خو راته ووایه که نه ویم یې خو ورشه ته خو لږ اولامبه که نه چې پاک خو شې که نه پاک دی نو څنګه یې تا ته وویمه ستا په لاسو کې څنګه د الله د کتاب صحف یا د الله د کتاب پارې درکړمه وی لامبل او د لامبلو سره چې څنګه تلاوت واورېده اون په حقه مجلس کې وي اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان را روان او د قتل او د شهادت د رسول الله صلی الله علیه وسلم دپاره. خو د قرآن الفاظ او د قرآن تلاوت یې چې واورېد نو د قاتل په ځای باندې اوس عاشق د رسول الله صلی الله علیه وسلم را روان شو. هغه خور هم مسره ده، هغه اوښ هم مسره دی، د رسول الله صلی الله علیه وسلم مجلس ته را روان دي. چې کله راورسېد نو دغه وخت کې عمومي د دین دعوت ډېر زیات په مشکله سره کېده، په پټه به د دین دعوت کېده. یو وړه غوندې مدرسه د الله پیغمبر صلی الله علیه وسلم پټه جوړه کړې وه. نن سبا خو به مدرسه خامخا پټه چلی که نه، که د مدرسه ښکاره وچلوله نو بیا مدرسه چې د ښکاره وچلوله لکه ویې لکه کرونا راغلې ده. څه راغلې ده؟ کرونا راغلې. مونږ ویل لکه د خلار ابن دی کرونا نه خلاص کرونا ګورې شته تاسو هسې ګپ ګڼئ او ګپ ته ګپ نه ده ګورې یقین وکړه ګورې الله دې مخ بل خوا واړي ما نه بل طرف ته خبره ځي. خو کرونا ګورې شته احتیاطي تدابیر کوئ، دا ډیټال میټال استعمالوئ ګورې ښه په ډیټالو باندې لاس مینځئ، پر حسابونه لانسیځئ، احتیاط هم کوئ. دا احتیاط ستاسو لپاره ښه شی راغلی دی. خو خبره مې دا کوله ورکوټې غوندې مدرسه وه او هغه پټه وه، د حکومت نه به پټه چلې. د حکومت نه مې مراد څه راغلی دی؟ د مکې روسا راغلي دي، د مکې سرداران، د مکې عام خلک راغلي او د هغه مدرسې نوم بیت زید ابن ارقم، د زید ابن ارقم کور و. په هغه کور کې به وړه غوندې مدرسه وه. دا به د سهار یوه د شپې به نه. رسول الله صلی الله علیه وسلم بلال صاحب حمزه صاحب په دغه وخت کې مسلمان شوی و ناستو. ور چې کله وډبېده نو په دې ور کې داسې یو چوندې غوندې و. حضرت بلال صاحب خو ډېر کمزوري مو، دړن هم کمزوري و. دړن کمزوري په معنا د دې سره چې غلام و په هغه وخت کې که نه. زما په خبره پوهېږې چې یو سړی د چا مزدوري نه خو خان ته نه شي ودرېدی که نه چې د خان مقابله وکړي. خو غلام و هغه وخت کې آزاد شوی نو. حضرت عمر صاحب یې چې ولید هغه سره مقه تور او مقه لاس کې وه، را منډه کړې وي د الله پیغمبره عمر صاحب راغلی او تور یې رایستې را. حضرت حمزه صاحب خو بیا د خان مقابلې ته به خان ودرې که نه چې خان د سره نه وي نو کله نا کله خو دینداره خان ګورې ښه د بېدینه خان نه دی خدای په امان کې وساتي. هسې نه چې د نسواري مقابله کې نسواري ودرې او د شرابي په مقابله کې شرابي نه. دینداره خان، دینداره نیک سړی،
ځکه خو د الله پیغمبر صلی الله علیه وسلم دعا کوي کنه چې الله پاک حضرت عمر لا خیر هدایت ورکړي چې دا د دین او اسلام طرف ته راشي چې د دې غټو کافرانو مقابله وکړي. حضرت حمزه صاحب ورپاسې دوی را پرېږدی که چېرته په نیکه راغلي را به شي او که په بده راغلي هم په دې توره به یې برابر کړمه، دا توره به راوالم او دا سر به ترې پرې کړمه، ځکه د قوت مقابل قوت راغلی. حضرت عمر صاحب را دننوت او چې څنګه را دننوت نو کلمې ویلې چې اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمد رسول الله. روایاتو کې ناراضي مسلمانانو چې کله دا واورېدل د حضرت عمر صاحب دا کلمات نو یو الله اکبر یې وکړو او داسې الله اکبر یې وکړه په دې کور کې چې د ټولو مکې والا واورېد او مکې والا د کورونو نه راووت وی یاره څه چل شوی دی، څه ناشنا خبره شوې ده. حضرت عمر صاحب رسول الله صلی الله علیه وسلم ته وی د الله پیغمبره په حق یو کو په ناحق یو؟ وی په حق یو. وی د الله پیغمبره څه عبادت څه د نیکۍ کار شته وي او عبادت د نیکۍ کار خو شته مونځ دی. وی کوم ځای کوې وي دې کوټه کې کو که نه وي راځئ کوټې موټې پکې اوس ختمې راغلي دي ښه او د کوټو مونځونه به نه کېږي، د کوټو مونځونه د ضعف په وخت کې راغلي وو. تور یې راواغسته یو طرف ته حضرت عمر صاحب بل طرف ته حضرت حمزه صاحب. کله نا کله به په جماعت کې او کله نا کله به په ډله کې ګورئ تکړه سړی م ساتئ ګورئ ښه ټول جزاک الله جزاک الله والا نه ګورئ ښه دا سپین ږیري زمونږ ټول جزاک الله والے دي کنه جزاک الله والا به هم کله نا کله ساتي، هسې نه چې ټول عمر راته جګړې جوړوي ګورئ جګړې به راته نه جوړوي. زمونږ خو هر کال جګړه وي، صرف 2 کاله خیر شوي دی، دا 13 کال او دا بل کال. نور هر کال چې رجب به راغی مونږ به وي یا الله خیر یا الله خیر ګړه شو چې جنجال به پیښ شو. بیا چې به رجب راغی چرجانه جي مونږ به وي چې رجب مونږ د روژې نه مخکې میاشت وي مونږ به وي یا الله خیر یا الله خیر ګړه شو چې جنجال به پیښ شو. بیا مې د شیخانو ته وی چې د رجب په میاشت کې خاص ختمونه شروع کړي چې د جنجالونو نه خلاص شو. مسلسل 15 کاله 6 کاله په مونږ باندې درز او غوبل او درز او غوبل د حکومتي معاملات پس سازشونو. دا دریم څلورم کال دی چې الله پاک انشاءالله روژه په خیرونو باندې وویستله ښه نو دعاګانې به کوې نو علي به په خیر باندې وځي که نه چې دعا نه کوې نو بیا خو په خیر باندې نه وځي. نو یو طرف ته حضرت ابوبکر یو طرف ته حضرت عمر صاحب او دویم طرف ته حضرت حمزه صاحب. د دې پهلوانانو مقابلې ته بیا څوک راغلي دا ترې مخکې شو او روایاتو کې راځي دا صحابه په یو بل باندې داسې لاس اچولی و چې سړی داسې ځان طاقت ورکوي نو یو لاس په یو درې قطاره کې داسې روان و په یو بل باندې لاس اچولی او مخکې چې کوم د قام خلک و هغه و ځکه چې دا کوم غریب غربه و دا شاته او سبحان الله سبحان الله او الله اکبر یې وي او عین ورسېدل کعبې ته. کافرانو چې کله وکتل چې رسول الله صلی الله علیه وسلم را روان دی کعبه کې مونځ کوي مونځ دغه وخت کې را نازل شوی کعبه کې مونځ کوي ټول راجمع شو خو چې کله حضرت عمر صاحب ولیدل چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم خواته ولاړ دی چا جرأت بیا دا ونه کړه چې د حضرت عمر سره مقابلې ته راوځي. حضرت عمر صاحب ته فاروق وایي څه وایي ورته فاروق نوم ځان سره یاد ساتئ. د فاروق نه مراد دا دی هغه شخصیت او هغه هستی چې الله تعالی د حق او د باطل په منځ کې فرق کړی دی د هغه په ذریعې سره. نو د حق او د باطل په منځ کې فرق چا کړی دی؟ دا حضرت عمر رضی الله تعالی روسپیکل دی ګوره ټیک ټیک نه دا حضرت عمر رضی الله تبارک وتعالی عنہ کړی ځکه حضرت عمر صاحب ته څه وایي فاروق ویل کېږي. روایاتو کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم معراج ته وخته معراج ته د الله پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې کله وخته صاحب المشکات نقل کړی دی حضور صلی الله علیه وسلم په معراج کې چې داسې اسمانونو کې ګرځي را ګرځي نو دا چا د پڼو خشار یې واورېد کشار یې واورېد. جبرائیل صاحب نه تپوس کې جبرائیل دا ملګری په جنتونو کې او په معراج کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم جبرائیل علیه السلام ملګری رسول الله صلی الله علیه وسلم چې تپوس کې دا پڼو کشار د چا دی وایي دا خو د حضرت بلا صاحب د پڼو کشار دی. واقعه به تاسو اورېدلي بیا چې تپوس کې څه چل دی بس وي 2 رکعاته کوم تحیة الوضو کوم چې کله چهاردام کوم نه د چهاردام نه وروسته 2 رکعاته کوم دا د هغې خیر و برکت دی. زه خپلې موضوع له راځم داسې لږ چې مزل یې وکړي او مزیداره ښایسته غوندې بنګلې ولیدله د جنت په بنګلو به انشاءالله نومونه لیکلي کېږي ګورې ښه دا تکبر تاسو خاندئ تاسو داسې د پنجپیري غوندې زامن یې چې سړی درته خبره وکړي نو دوی په خندا شي
د جنت په بنگلو نومونه لیکلي شوي دي. ګول تاسو ولې خاندئ؟ څه پنجپیریان خو نه راغلي. په جنت په بنگلو باقاعده نومونه لیکلي شوي دي. تاسو دې دغه ته لاړ شئ د ایات آباد ته. نو په دې ایات آباد کې چې دا کم غټه ایټ زه ورته غټه ایټ وایم. غټه ایټ پېژنئ که نه؟ دا مټقور دوی پر خپلو بنګلو نومونه کاشانې پلا لیکلي وي که نه دي؟ منزل پلا او دا چا چې ډېر زیات رشوت اخیستلي وي که نه هغه پې دا هم لیکلي هذا من فضل ربي. پې پوهېږې؟ دا چا چې ډېره غټه ښه بنګله وي او دا پوډر او دا رشوت یې ډېر زیات استعمال کړی وي، شیطان یو ځل راغی و یو بنګله چا ارامخور جوړه کړې وه، نو وي چې بنګلې ته به یې کتل نو جړل به. نو دا خلک نور شیطانان وله ورکوټي راجمع شو چې خدای دې غرق که ولې جاړې؟ وایي خدای خو دا د کور والا غرق کړي چې په حرامو ورته ما طریقه ښودلې ده او په حرامو او په مردارو باندې ګټلې ده او ما ورته د حرامو طریقې ښودلې دي او په حرامو باندې کور جوړ کړو. نو په کار و چې دی لیکلي چې هذا من فضل الشیطان، نو لیکلي دي چې هذا من فضل ربي. د هذا من فضل ربي څه ضرورت راغلی و؟ پې پوهېږې؟ خو خیر دی دا خو د مسلمانانو کورونه دي که نه؟ هذا من فضل شیطان خو نشي لیکلی. که ډېر زیاته مرامي خو هذا من فضل شیطان نشي لیکلی. نو په دې کورونو باندې لیکلي کاشان فلا منظر. دا د جنت طریقه ده. د جنت په کورونو باندې به انشاءالله نومونه ستاسو لیکلي وي. داسې ورکوټي کورونه به نه وي. ته سره چې 2 مرلې او 3 مرلې او 10 مرلې او 20 مرلې یو کور به د جنت 500 میله سره پروت راغلی وي. 500 میل. او په دې 500 میل کې به د یو یاقوتو نه جوړي. د یو یاقوت خو پېژنئ که دا به پکې نه وي چې دیوالونه به پکې وي چې 500 میل د یو کور نه هغه طرف ته ودرېږي نو د هغه سر نه مې هغه سر ښکاري او د هغه سر نه به هغه سر ښکاري. او تاسو خو بوډاګانې یې وختونه د باندې تېر دي خدای له کالو ته وي ښایسته مزیدارې سترګې به پکې راغلي وي. ښایسته او داسې حورې به پکې راغلي چې په دې پنډو کې به مغز ښکاري انشاءالله. او داسې حورې به پکې راغلي چې وخاندي نو دا جنت په پړقار شروع کړي د هغه حورو د خندا د وجې نه او که نه. او داسې حورې به پکې انشاءالله راغلي چې اوبه څکي نو په دې اوبو کې دا مری کې به یې د اوبه ښکاري. او داسې حورې به انشاءالله راغلي چې د خپو د کونډو دا سپینوالی به په 80 جامو کې او په 80 پردو کې او په 80 کمیسونو کې انشاءالله نه پټېږي. انشاءالله دا به د الله درکوي انشاءالله. مونږ خو وایو د الله نه دا خورې غواړو. مونږ دا نه وایو چې نه غواړو. مونږ په حورو څه کوو خو د پښتو خبره زمونږ په حورو کې مقصد نه دی، جنت کې مقصد دی. او جنت کې مقصد نه دی. جنت په علي ته ملاویږي چې الله د نه رضا شي. نو دا جنت د الله د رضا مظهر دی، اعلان دی، ټیکټ دی. ځکه مونږ جنت غواړو خورو غواړو. وی حضرت عمر رضی الله تبارک وتعالی عنہ داسې د الله پیغمبر صلی الله علیه وسلم روانو او یو بنګله باندې لیکلی شوي دا بنګله د حضرت عمر صاحب ده. بنګله ډېره ښایسته مزیداره وه. د الله پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې راکوشو نو حضرت عمر صاحب ته وایي عمر صاحب زما تبه دا وه چې ستا دې بنګلې ته ورځمه لږ ګورم چې حضرت عمر صاحب له الله څنګه بنګله جوړه کړې ده. عمر صاحب ستا دا غیرت راته یاد شو چې د چا کور ته به بغیر د هغه د اجازت نه نه ځې نو ستا کور ته بغیر ستا د اجازت نه زه نه دننه کېدم. هسې نه چې حضرت عمر صاحب خفه شي چې زما کور ته بغیر د اجازت نه دننه شوې. حضرت عمر صاحب په جړا شو په تا باندې به زه غیرت کوم یا محمد رسول الله یا رسول الله صلی الله علیه وسلم. زه خو خوشحاله وم چې ستا د خپې مبارکې ورغلې وې. روایت کې راځي، حدیث کې راځي د الله پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایي ما خوب ولید یا ما ته کشف وشو یا په جنت کې یا په آخرت کې 4 الفاظ دي. ما خوب ولید یا ما ته کشف وشو یا په جنت کې یا په آخرت کې 4 الفاظ نه توي. د انسانانو کمیسونه دا به په مثل د ایمان وي. یا ما خوب ولید چې انسانان سره د کمیسونو را روان دي، د چا کمیس دونه دی، د چا دونه دی، د چا دونه دی، د چا دونه دی، د چا دونه. ما ولید چې د حضرت عمر صاحب کمیس حضرت عمر صاحب پسې راښکلي کېږي. کمیس به نه راکاږي، څادر به نه راکاږي.
پیسې به نه راکاږي. حدیث کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي ما اسفل من الکعبین ففي النار. د کعبینو نه د دې ګیټونه چې اخوا سیده په اور کې نه راغلي دي. خو ما ولیدل چې د حضرت عمر صاحب کمیس ته هغه راښکلي کېږي. ما د دې تاویل وکړ چې دا ایمانونه راغلي دي، د چا ایمان دونی د چا دونی د چا دونی. د حضرت عمر صاحب ایمان په ټولو انسانانو کې د ټولو نه اعلی ایمان راغلی دی. حضرت عمر صاحب د الله پیغمبر صلی الله علیه وسلم له کله نا کله مشوره ورکوله. دا مقام ابراهیم نه دی، دا د حضرت عمر صاحب دې ته موافقات عمر وي. هغه کارونه چې هغه الله تعالی د حضرت عمر صاحب د مشورې مناسب سره رانه دی. جلال الدین سیوطي رحمه الله دې کې رساله لیکلې ده موافقات عمر کې. څوک وایي دا 3 دي، څوک وایي دا 6 دي، څوک وایي 11 دي. جلال الدین سیوطي رحمه الله موافقات عمر کې دا 21 ته رسولي دي چې دا 21 اشیاء راغلي دي. موافقات عمر دې ته ویل کېږي. حضرت عمر صاحب د الله پیغمبر صلی الله علیه وسلم دراغه یا د الله پیغمبر کومنګ د مقام محمود سره یو 2 رکعات نفل چې مونږ د مقام ابراهیم سره 2 رکعات نفل کوو نو څنګه دی دا الله آیاتونه را نازل کړ. بیبیانې به کله نا کله د حاجت لپاره د شپې ووتې، د ورځې به نه ووتې. دې بیبیانو کې د ټولو نه صحتمند د بیبي حضرت سودا صاحب وه. زه داسې الفاظ استعمالوم چې لږ د ادب وي. د سخاوت والا پکې حضرت زینب صاحب وه. رسول الله صلی الله علیه وسلم چې وفات کېږي نو د هرې دا سوچ و چې زه مخکې لاړه شم، ځکه ملاقات یې د الله د پیغمبر صلی الله علیه وسلم سره کېده. نو تپوس ته کېده الله پیغمبر تا پسې به اول نمبر کومه بیبني وفات کېږي وي؟ د الله پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورته فرمایي اطولکن یدن، د چا چې لاس ډېر اوږد وي. هغه ډېرې سادهګانې وي، زمونږ د دې زنانو په شانتې نه وي راغلي، ساده زنانه وي. او وی بس چوکې راواغستې او وی رسۍ راواغستې د یو بل لاسونه یې ناپ کول چې د کوم لاس پکې اوږد دی. د حضرت سوده صاحب لاس د ټولو نه اوږد و، هغه په اعتبار د وجود سره لږه تکړه وه، قد کې هم لویه وه او لاس او خپې هم لوی، نو د ټولو نه زیات اوږد لاس د حضرت سوده صاحب راووت. هغه ډېر شو چې 6 میاشتې پس یا 7 میاشتې پس یا کال پس بنا به اختلاف روایتین حضرت زینب صاحب وفات شوه. هغه زینب صاحب د ټولو امهات المؤمنین کې ټول نه زیات د سخا واله وه. نو د اطولکن یدن نه مراد دا نه و چې لاسونه یې اوږده وي، د اطولکن یدن نه مراد دا دی چې سخا په چا کې نه ډېره راغلي. د دې حدیث ته هم پته ولګېده، د نورو حدیثو نه هم پته لګېدله حضرت زینب صاحب په وجود سره لږه وجود مبارک یې لږ اوږد و. نو چې دا اوږده زنانه داسې روانه وي نو په ټولو زنانو کې داسې اوچته ښکاري. نورې زنانه مو ووتې د ماښام او حضرت سودا صاحب زینب صاحب مې خولې لرال نه زینب صاحب نه سودا صاحب نورې زنانه مو ووتې او حضرت سودا صاحب مو ووته. سودا صاحب چې ووته دا پکې داسې اوږده وه. نو حضرت عمر صاحب ورته چغه ورکړه ومې پېژندې چې لاړې؟ مراد دا دی چې ته مې وپېژندې، حضرت سودا صاحب ته مې وپېژندې. حال دا دی په پرده کې تللی وي، یعنې داسې پرده نه وه معروفه پرده، خو لږ په احتیاط سره تللی وي. خو حضرت سودا صاحب ظاهره شو. حضرت عمر صاحب د الله پیغمبر له راغی یا د الله پیغمبر زما له زنانو د وتل نه دي خوښ، خاص کر چې دوی د ماښام وځي حاجتونه له دا خو مې بالکل نه دي خوښ. وی څوک وي دعا وکړه چې الله تعالی د حجاب حکم را نازل کړي، چې الله تعالی د پردې حکم را نازل کړي. الله تعالی د پردې حکم په طلب د حضرت عمر رضی الله تبارک وتعالی عنہ را نازل کړ. داسې نور ډېر احکامات راغلي دي چې هغې کې طلب د حضرت عمر صاحب راغلی دی. ما تاسو ته بله جمعه ویلي حضرت عمر صاحب سخت مزاج راغلی، کو د ابوبکر صاحب نرمي وه او د عمر صاحب سختی نه وه نو دا اسلام به خلکو ټوټې ټوټې کړی وګوري. دا د حضرت عمر صاحب سختی وه. روایات کې راځي د روم باچا یو ځل داسې یو نماینده راولېږه، یو جاسوس یې راولېږه، هغه په شکل د سفیر کې راولېږه. مقصد یې دا و چې د سفیر دی، سفیر خو پېژنئ که نه، سفیر یې راولېږه خو ورته یې ویې که موقع راته میلاو شو نو حضرت عمر صاحب شهید که قتل یې که. وایي ښه ډېره ښه راغلې ده، چاړه ورسره وه، وړه غوندې خنجر ورسره وه. چې رادننه شو مدینې منورې ته وایي چې یاره جوړ لوی پروټوکول به یو لوی خلک به ولاړ یو لوی محل به
وایي څه شو باچا صاحب څه شو؟ خلک وایي باچا څوک دی؟ دې الفاظو ته سوچ کوئ. وایي این الملک، باچا کوم دی دی؟ وایي مل ملک، باچا پکې لا څوک دی؟ باچا ماچا نو. ها وایي باچا کوم دی؟ وایي باچا خو مونږ نه پېژنو، باچا څوک دی؟ وایي ته څوک یا دی؟ وایي ستاسو هغه مشر یادوم. وایي باچا ماچا نه دی، امیر المؤمنین وایه. څه وایه؟ امیر المؤمنین، خلیفة رسول الله صلی الله علیه وسلم، د الله د پیغمبر خلیفه دی، امیر المؤمنین دی. باچا پکې چې صدر وزیر اعظم، چې صدر او وزیر اعظم یې همدغه شان به بیا دړی غول کوي چې لکه د اینې یې ګورې. ښه صدر او وزیر اعظم، صدر وزیر اعظم پکې نشته، خلیفه یا امیر المؤمنین. وایي ښه یاره که خلیفه یو که امیر المؤمنین خو کوم ځای دی؟ محل یې کوم ځای دی؟ کوم ځای کې په تخت باندې ناست دی؟ وایي تختونه پکې شي، یو کرسۍ پکې شي. وی ولې کوم دی دی؟ ورشه دغلته چېرته د ماسپښین وخت د ماسپښین په وخت کې د مدینې منورې نه اخوا داسې یو وړوکې غوندې ګڼ خونه ده، یو ګڼ غوندې بڼ دی، هغه بڼ کې پروت وي. وي ښه بڼ کې پروت وي، دا خو ډېره ښه کار دی چې بڼ کې پروت وي. نیت یې دا و چې بس بڼ کې پروت وي، خو بس یو سپی ډوبه و سره یې نو چې ورغې سړی یک تنها پروت دی حضرت عمر ته، سر ته یې کوړۍ ښودلې ده او پروت دی. سړي خو ویې ځه مامو ته بیا دې مو ته، دا خو ډېره ښه خبره شوه. چاړې راواغسته حضرت عمر رضی الله تبارک وتعالی عنہ بس چې څنګه اراده کوله چې حضرت عمر صاحب شهید کوم، یو مار غړپ شو چې د منځ کې نه راغی ودرېد. د یوې ځای اتفاقي مار و، د اونې نه راپرېوته مار چې لاړه، بیا یې اراده وکړه، بیا ګړه شو چې مار راغی. درېیم ځل چې اراده وکړه یو زمری راغی، د ده په منځ کې ودرېد او غړمبار یې شروع کړ. هغه غړمبار یې تر حضرت عمر صاحب راپاڅېد چې دی یو کته وایي څه کوې؟ وایي حضرت صاحب امیر المؤمنین صاحب وجل مې خو داسې قیصه ده، وایي ما عدل کړی دی په ځمکه باندې، او څوک چې عدل په ځمکه باندې وکړي ستا دا د مال پاس دی، ښه ستا هغه پلار یې هم نه شي وژلی. زه انصاف کوم په عدل باندې. شدت پکې نه و، شدت پکې نه و. جبل احد ته حضرت عثمان صاحب او حضرت ابوبکر صاحب وختل. حضرت عثمان صاحب او حضرت عمر صاحب وخته، ابوبکر صاحب وفات شوی. مدینه منوره کې زلزله کمه راځي، خو په دغه وخت باندې اتفاقي زلزله راغله. روایات کې راځي احد چې کله وړقېد نو حضرت عمر صاحب سره کوړه وه، هغه کوړه یې راواغسته او داسې دا جبل احد په دې کوړه باندې داسې ووه. اسکن ودرېږه، ولې ړقې راړقې؟ څه چل شوی دی؟ ما په تا باندې عدل نه دی کړی، که ما په تا باندې عدل نه کړی نو بیا ړقه، او که عدل مې کړي په تا باندې نو ولې ړقې؟ هغه تېره شوه، د یو کوړی چې خوړلی د عمر صاحب تر اوسه پورې بیا نه دی ړقېدلی. داسې اولیاء الله، داسې نیکان خلک. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي وخت ختم شروع، د الله پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایي د الله په دنیا، د الله په اسمانونو کې دوه وزیران دي. د الله وزیرانو مشرانو ته ایسته هېڅ حاجت نشته، مې پې کړي یې، یو 120 کرته مې پې کړي یې. هلکه البدر والا وایه د الله حاجت وزیر ته شته، مشیر ته شته؟ نی وزیر ته جستو، نی مشیر ته جستو، نی سفیر ته جست، باچا مالک ذات ته هیڅ ته حاجت نشته. خدا د محبت او د حب او د تعلق الفاظ دي. پرې پوهېږئ؟ د محبت او د حب او د تعلق دا مې ډېر ښه بچی دی، سړی ځان ته رانږدې. دا مې بچی دی او داسې بچی مې دی چې بس سم ښه بچی مې دی. نو بچی ټول بچي خو هغه بچی یو ځان ته رانږدې. حدیث کې راځي الله پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایي د الله په اسمانونو کې دوه وزیران دي، جبرائیل علیه السلام، میکائیل علیه السلام. زما په دنیا کې دوه وزیران دي، یو حضرت ابوبکر صاحب، یو حضرت عمر رضی الله تبارک وتعالی. دا د الله د پیغمبر صلی الله علیه وسلم وزیرانو. همدغه چل دی چې وزیران یې خواته پراته دي. ګورې ښه، یو وزیر یې دې طرف ته پروت دی، یو وزیر یې چا طرف ته پروت دی، دې طرف ته. اهل سنت چې کله ځي او صلات و سلام اچوي نو صلات و سلام خوا چوی که نه؟ مونږ وایو الصلاة والسلام علیک یا رسول الله، خبر مبارک د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره. نو چې صلات و سلام اچي نو څنګه صلات و سلام چې په رسول الله صلی الله علیه وسلم اچي نو دغه شان د صلات و سلام به په ابوبکر، السلام علیک یا ابابکر، السلام علیک یا عمر. دا راته چا طریقه ښولې ده او که نه ده ښولې؟ د الله د پیغمبر صلی الله علیه وسلم دپاره چې څنګه دعاګانې غواړي دغه شانتې دعا به د ابوبکر صاحب او د عمر صاحب دپاره غواړي، ځکه چې دا ضجعین د رسول الله صلی الله علیه وسلم ملګري راغلي. او ما تاسو دې کې د میامیر صاحب خبره خو ویلې وه او که نه وه ویلې، بیا به راته انشاءالله بلې جمعې له مې مخ نازک دی. شیعهګان راغلي وو د میامیر صاحب په خانقاه کې نه ناست وو. د اولیاء الله ډېر عجیبه نیکان خلک یې ګورئ.
د اولیاء فیض منی ښه د ځانه چېرته څه بل څه جنجالونه جوړ نه کړې ګورې شیعګانو مولیان راولېږل مولیان وې یاره په دلي کې به د مولیانو سره څه مناظرې کوو داسې چل کوو چې دلته یو نیک سړی دی یو شیخ دی هسې شیخ یو نیک سړی دی او زه هغه سره به کښېنو مناظره کې به یې جر کړو چې جرې کړو بس خلک به وایي چې لکه جر شو میاں میر صاحب ډېر بادموره مزار دی زه تللی یم ورته چې کله راننوتل نو میاں میر صاحب وایي جو آ رہا ہے اس کا دل سیاہ ہے ما له دا جمله ډېر خوند راکوي زه وایم چې زه هر تقریر کې دا وایم خو هر تقریر کې نه شو ویل وایي چې دا کم را روان دی د دا زړه تور دی ځکه شیعه راغلی وی جو آ رہا ہے اس کا دل سیاہ ہے دا کم چې را روان دی د زړه تور دی چې کېناست وي ملا صاحب وي یو ملا یم وي څه وي شیعه یم وي زه یې بنو چې کله کېناستل وي څوک ووایه نو د شیعه به څي نو هغې فضایل د اهل بیت شروع کړه اهل بیت موږ د دوی نه زیات منو ګورې منې او که نه منې د دوی نه زیات